ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د درود ابراهیمي یو وظیفه ده او یو خاص وظیفه ده. خو دا وظیفه محترمو مسلمانانو صرف 101 مرتبه ده. 101 مرتبه به دا وظیفه تاسو کوئ، او دا وظیفه که تاسو د روژې نه مخکې وکړه نو ډیره زیاته به ښه وي. یعنې د روژې میاشت کې هم کولی شئ. خو محترمو مسلمانانو، ستاسو به هر رنګه حاجت او دلی مراد الله جل شانه پوره کړي، ځکه دا یو داسې طاقتور درود شریف دی او داسې د فضیلتونو درود شریف دی چې کم انسان د کم مقصد دپاره دا درود شریف 101 مرتبه شروع کړي، هغه مقصد له الله تعالی وجود ورکوي، هغه پریشانی الله جل شانه ختموي، هغه بیماری هم الله تعالی ختموي، هغه د زړه خواهشات هم الله جل شانه دې درود شریف پوره کوي. او بلکې د ټولو نه غټه خبره ده د محترمو چې کوم انسان درود شریف وایي د الله تعالی د سیړه پې رحمتونه نازلیږي، برکات پې نازلیږي. نو چې هر کله انسان باندې رحمتونه نازلیږي او د انسان دې درود شریف سره حاجت پوره کیږي. او حدیث مبارکو کې راځي دا درود شریف درود ابراهیمي کوم چې موږ مونځ کې وایو دا د ټول نه افضل ترین او د ټول نه فضیلت والا درود شریف دی. نو کوم انسان چې دا درود شریف د خپلو مقاصدو دپاره راونیسي، یقینا زه په خپله هم کومه او نور خلک هم ډیر زیات کوي. او یو مولانا صاحب نه مې اورېدل، وی الله جل شانه په دې کې داسې برکات دلی دي چې ستاسو د 7 پیړو پورې به الله تعالی ستاسو حاجتونه هم پوره کوي، او ستاسو د 7 پیړو پورې به ستاسو د تمامو یعنی ما تحتو د تمامو اهل عیال لپاره دا درود شریف کافي او شافي وګرځي. لہذا د کم انسان چې د کم مقصد دپاره کوي نو د هغې طریقه کاره ته ښیمه تاسو دا شروع کړئ، انشاءالله تاسو به په خوند پوه شئ، په مزه به پوه شئ، او الله تعالی به تاسو ته هغه څه درکړي انشاءالله چې څه موږ غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو او قابل قدر مسلمانانو، ورونو خویندو، تاسو به ښه یئ انشاءالله. الله مو دغه رنګې ښه ساته او خوشحاله م ساته. محترمو، نن چې زموږ کوم درود شریف وظیفه ده هغه درود ابراهیمي دی. درود ابراهیمي کم دی؟ کم چې موږ په مونځ کې وایو. ښه اکثر خلک پکې خطا کیږي، نو تاسو یو پیره واورئ: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف به تاسو محترم مسلمانانو کوم حاجتونو دپاره کولی شئ. نو زه راته پکې 2-3 بیانوم، باقي تاسو د هر حاجت دپاره کولی شئ. یو که یو انسان وایي چې الله تعالی ما باندې داسې د پیسو باران وکړي او داسې راله الله تعالی رزق راکړي لکه څنګه چې چرین فرین قارغانو مرغانو ته رزق میلاویږي او داسې پیسې میلاویږي لکه شاموزی رحمت الله علیه هغه دا وظیفه په کثرت سره کوله. هغه به د خلکو له دا پیسې داسې ورکولې که نه، جیب ته به یې لاسکه او نوي لوټونه به یې د جیب نه راویستل او خلکو له به یې ورکول. چا له تپوس وکړو چې حضرت صاحب دا څه معامله ده، تاسو د دومره پیسې د کم ځای نه راځي؟ هغوی ورته وفرمیل چې بس زه نور خبر نه یم، خو دا درود شریف وظیفه مې شروع کړې ده، 101 مرتبه درود ابراهیمي روزانه ویمه، او بس د دې د برکته الله تعالی زما جیب ته پیسې راولي. یعنی نه کړاو نه دغه او نوي لوټونه. محترمو، دا یو د بزرګانو یو دغه هم دی، لیکن که مو تاسو شروع کړو نو الله تعالی په خزانو کې څه کمی نشته. نو که څوک قرضداري وي د هغې دپاره هم کولی شي قرضونه هم الله تعالی لکه د سیلاب په شان ختم کړي، لکه په اوبه چې په دغه باندې واچوي دغه رنګې به الله تعالی ستاسو قرضونه ختم کړي. که وایي چې قرضونه م راوځي هغه هم الله تعالی روباسي. که وایي چې نکاح دپاره هم ډېر انتهایی بهترین دی. محترمو، د هر حاجت دپاره نکاح دپاره خو به صرف 140 پیرې وایي. ښه، د هر فرض مونځ نه پس 140 پیرې درود ابراهیمي دا د نکاح دپاره انشاءالله په لږو ورځو کې. او که څوک وایي یو مور وایي که نه، یا یو هلک وایي چې زما د نکاح وشي د پلانکی جینۍ سره، نو مور هم له دا وظیفه کولی شي، خور هم له دا وظیفه کولی شي، یعنی د خپلو دپاره هم کولی شي د رشتو دپاره. صحیح شوه؟ نو که وایي نو مور دې دله شروع کړي، که وایي خور دې دله شروع کړي، 140 پیرې د هر فرض مونځ نه پس درود ابراهیمي وایي. او که وایي چې قرضونه م الله تعالی روباسي نو 101 پیره به بیا وایي. ښه، قرضونو دپاره 101 مرتبه
او د نکاح او د محبت دپاره 140 پیرې تاسو ویلی شئ. دغه رنګې نور څوک حاجتمند دي نو هغې دپاره هم دا تاسو محترم مسلمانانو 101 مرتبه د هر ناممکن حاجت دپاره انشاءالله تاسو شروع کوئ. خو خبره پکې دا د محترمو چې لږه به یې کوئ، داسې نه چې تاسو یې 2-3 ورځې وکئ بیا یې پرېږدوئ، نه، په دې باندې تاسو همیشوالی وکئ، یو څو ورځې کم از کم یې وکئ محترمو مسلمانانو، نو انشاءالله تاسو ته فایده میلو شي. کله چې ډاکټر له انسان لاړ شي او دوی وله ورکړي نو که دوی کله خوري او کله نه خوري نو محترمو ده ته صحت نه میلاویږي. هر کله چې دی دوی ټایم په ټایم وخوري ورسره فریض وکړي نو دې انسان ته الله تعالی صحت ورکړي. دغه دنیا هم د اسبابو ده ښه، الله تعالی دنیا د اسبابو سره تړلې ده، صحیح شوه که نه. نو که پیسې نه د پیسو نه بغیر واده نه کېږي، که قرضونه د قرضونو نه بغیر ژوند نه تېرېږي محترمو، که پریشاني نو د پریشانو نه بغیر ژوند نه تېرېږي، مشکلات یي، خفګانونه یي، ټینشنونه یي، نو لحاظه اسباب به موږ اختیارو. او اسباب زمونږ څه دي محترمو؟ د الله تعالی نه غوښتل دي په وظایفو سره، په درودو سره. او بل چې څوک دا درود شریف ډېر ډېر وایي نو ګوره د قیامت کومه سخته ورځ ده په هغې کې به انسان د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې نږدې وي. نو دا څومره بهتره خبره ده، هر سړی به په خپلو خولو کې وډوبي، هر سړی به پریشان حاله وي او دا انسان به ښکلی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې ولاړ وي. نو بهتره دغه ښکاره خبره ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به په رحمتونو کې وي، په خوشحالو کې به وي، نو دا خپل امتي به مو سره وي. او که انسان وایي چې مرګ نه مخکې دی الله تعالی ماته په دنیا کې خپل مقام په جنت کې خپل مقام وښیي د خوب په ذریعه یا هر څه طریقې سره چې وي، نو علما ذکر کوي چې کوم انسان روزانه 1000 پیرې درود شریف وایي، اسان درود شریف صلی الله علیه وسلم دا اسان دی، وصلی الله علی النبی الامي دا اسان دی. روزانه چې څوک 1000 پیرې وایي نو محترمو دله به د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ الله تعالی ورکړي، دنیا ټول غمونه مصیبتونه تکلیفونه به الله تعالی ختم کړي. نو انشاءالله درود شریف یو بهترین عمل دی. او یو صحابي باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کې رسول الله څونه درود شریف د باندې ویم؟ وي دونه ویمه زه یا رسول الله، وي دې نه هم سیوا که. بیا ورته یا رسول الله که نیمه ورځ د باندې ویم؟ وي دې نه هم سیوا که. په هر کیف خبره غونډه ورځ ته لاړ شي، غونډه ورځ په نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل، نو دا ډېر برکتي څیز دی. ډېر زیات الله تعالی په خپله قرآن کې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. هغه آیات مبارکه به تاسو اورېدلې، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. الله تعالی او د الله تعالی فرشتې په نبي پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي، مؤمنانو تاسو هم درود شریف وایي. چې قرآن کې الله تعالی فرمایي نو محترم موږ ګناهګاران به بیا ولې نه وایو؟ لہذا که څوک د دنیا او د آخرت خوشحالۍ غواړي نو هغه درود شریف انشاءالله شروع کوي، کم از کم روزانه 1000 پیرې درود شریف پابندۍ سره وایي. او که څوک وایي چې حاجتونه پوره شي نو 101 مرتبه، او د واده او محبت دپاره 140 پیرې د هر فرض نه پس دا تاسو پابندۍ سره شروع کوئ انشاءالله. الله تعالی به الله هغه څه درکړي چې څه غواړئ. الله تعالی هم خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی هم د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه. جزاک الله خیر، احسن الجزا.